سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 250 خویونه او عادتونه د مؤمنانو ذکر کول. یو د هغې نه داو چې دا مؤمنان دا د خولې او د عمل دواړه برابر دي. په خولې باندې چې څه وایي په زړه کې هماغه دي او په عمل کې هم هماغه دي. دویم دا ده چې اولئک هم المفلحون، دغه کسان دي کامیاب دي. کامیابی د دنیا هم ورته حاصله ده او کامیابی د آخرت هم ورته حاصلیږي. نن یو درې نور خویونه ذکر کوي. یو د هغې نه دا دی چې من یطع الله و رسوله، هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول د الله، خپل ژوند په تابعدارۍ د الله تعالی تیری، په تابعدارۍ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تیری. تبلیغیان وایي مونږ ته په دې کلمه کې مونږ د الله تعالی سره وعده کړې ده چې ستا په حکمونو او ستا د نبي د طریقو د لاندې به ژوند تیرو. دا چې لا اله الا الله دی اوې، بیا به تابعداري د الله تعالی هم کې او تابعداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم کې. ایو سړی را روان و نبی علیہ السلام ته وی ته د خلکو ته څه وی؟ وی زه ورته دا خبره کوم چې لا اله الا الله تفلحو، تاسو دا ووایئ چې لا اله الا الله، تاسو بچرینو کامیاب شئ. هغه ورته په جواب کې وی اذن تحاربک العرب والعجم، په دا وخت کې به تا سره عرب او عجم دواړه جنګ کوي، یو دی هم نه پرېږدي. ولې هر یو ځان له یو طریقه جوړه کړې ده، یو باچاهت یې دی. هغه چرته دې ته تیاریږي چې تابعداري د الله شروع شي او د هغه لیډري او د هغه مشرت دې ختم شي، دا ټول به تا سره جګړه کوي. الله وایي د مؤمن خوی دا دی چې یطع الله و رسوله، دې به تابعداري د الله کوي. دې چې قدم اخلي نو دې به سوچ کوي چې په دې ځای کې ماته د الله تعالی حکم څه دی. لکه عام طور زمونږ عام معمول دای چې مونږ د ورځې خوراک کوو او چې څه باندې مو وس بر کېږي او زړه مو ورته کېږي نو هغه خورو. خو چې کله د الله تعالی حکم راغی، میاشت رمضان شوه، وی حلال څیزونه هم مخوره د سهار د پیشمني د ټیم نه واله تر د ماښامه پورې. هغه څیزونه مونږ د الله تعالی د تابعدارۍ د وجې نه په ځان باندې بند کړو. دې ته اطاعت ته الله تعالی وایي. دلته چې اوس مخې ته څیز مونږ ته پروت دی، سورکړی چرګ پروت دی، د چا ورته زړه نه کېږي. هر سړی وایي چې یاره دا زه وخورمه. سورکړی چیلی پروت دی، هر سړی وایي چې دا زه وخورمه، خو نه یې خوري. ولې نه خوري؟ حکم د الله تعالی دی. الله یې مه خوره، نو د هغه د تابعدارۍ د وجې نه مې دا څیز پرېښود. دې ته اطاعت د الله تعالی وایي، تابعداري د الله تعالی. چې زړه دې هر څه وایي او چې حکم د الله تعالی بس بیا په هغې باندې عمل کوه، نور څیزونه چې نه هغه شاته کړه. ورسوله، د رسول د الله تعالی د پیغمبر طریقې معلومې کا چې په دې کار کې طریقه او په دې عمل کې طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا. نبی علیہ السلام مونږ ته ټولې طریقې ښولې دي. په کور کې د ژوند تیرولو طریقې ښولې ده، بارې د ژوند طریقه ښولې ده، د ښار کې چې د ژوند د تیرولو طریقه ښولې ده، خپلو سره به څنګه میلاویږي او څنګه تعلق به ساتي هغې ښودلې دي، ماشومانو سره به څنګه چې هغه میلاویږي او تعلق به ساتي هغې ښودلې دي، کافرانو سره به څنګه تعلق ساتي او هغې سره به څنګه خبرې کوي هغې ښودلې دي، مشرانو سره به څنګه تعلق ساتي هغې ښودلې دي، کشرانو سره به څنګه تعلق ساتي هغې ښودلې دي. ټول هر څه مونږ ته ښودلې دي. کمې زمونږ دی چې مونږ څومره زده کړو څومره مو په عمل کې راوست. ویخشى الله ویتقه، یره د الله تعالی نه وکړه. زړه کې خشیت الهي دی.
خشیت الهی څه ته وایي؟ خشیت الهی دې ته وایي چې ستا د زړه کې داسې یره د الله تعالی پیدا شي چې ځان له چې نو هغه جدا ناست دی، هېڅوک هم نشته، دروازه بنده ده، یک یوازې په کمره کې ناست دی، بیا هم د ګناه کار نه کوي، بیا هم د ګناه نه چې نو بندګي. ولې؟ ستا په دې زړه کې دا دی چې ما الله تعالی ویني، چې الله مې ویني د دې د وجې نه زه ګناه نه کوم. او داسې وایي وایي چې بنده کله ګناه کوي او ګناه دې په پټه باندې کوي، دروازې ځان پسې بنده کړه، پردې یې راښکته کړې، ځان له جدا کېناست او ګناه یې شروع کړه. وایي د الله تعالی د طرف نه درته یو خبره کېږي، و بنده په دې ټول مخلوق کې درته زه سپک ښکاره شمه؟ دا ټول مخلوق نه خو دې ځان پټ کړه، کمرې دروازې دې ځان پسې بنده کړې، ځان له شوې، نو زه خو دې ینم که نه؟ نو په دې ټولو کې درته زه سپک ښکاره شم، د ټولو نه حیا کې او زما نه حیا نه کې، او دا کار د ګناه کې په دې کې ته لګیا یې. خشیت دې ته وایي چې ځان له کېناستې هم د کار د ګناه نه کې، د هغې نه دې ځان بچ کړی. ویتقي او پرهیزګاري دې اختیار کړه، تقوا دې وکړه. تقوا څه ته وایي؟ نیک اعمال وکړه، د ګناهونو نه ځان وساته، او ګناه چې هر یو ګناه وي د هغې نه چې نو ځان وساته، تر دې چې یو کار داسې دی چې په زړه کې د شک راځي نو اوم یې مه کوه. لکه عام د معمول مثال ذکر کوم، جومات ته خلک راشي نو په هزار ترې نه څوک یوسي، نو چې دی واپس ځي نو واپس هلته یو جوړه پرته وي، نو دی وایي هلکه زما غیوړې ده او دی راته پرېښودې ده، او زړې پکې دیکه خوري چې دا ما ته پرېښودې شوې ده او که دا پردی ده، دننه څوک شته یا نشته، خو چې نه د ده زړه دیکه خوري چې یاره دا ما ته پرېښودې شوې ده او که نه دا پردی ده، د چابهي ورپسې به راځي، دقه ځای کې دی هغه پیزار یو نیسي، دی وایي دا پردی پیزار دی، دا نورم زه به خپې بلې لاړ شم. دقې ته تقوا وایي، دغې ته پرهیزګاري وایي. نن سبا زموږ خلک څه کوي؟ جومات نه کېړی پټه شوه، دی چې وځي دی پکې بیا ځان له بله وګورو، یا سیم زمانه وړی راشه زه به یې له بل نه یوسم. نو چې څنګه هغه غلی او ګناهګار شي، دقه شانتې دی هم ځان غل کړي او دی هم چې نو ګناهګار شي. دا طریقې غلطې دي. بس تا نه یوړه الله ته یې وسپاره او زه تاله به الله تعالی نورې درکړي. دا چې نو خوره وره دنیا د هر چا مقرر کړې ده، تا ته به چې نو څیز میلاویږي چې ستا په قسمت کې څه وي. ویتقي پرهیزګاري وکړه د الله، فاولئک هم الفائزون، دغه کسان هم دي کامیاب. کامیابی د دنیا هم ده، دنیا کې د عزت ژوند چې میلاویږي، د عزت ژوند د په دین باندې میلاویږي. عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه د وخت دی، د قیصر روم هغه چې دغه راځي سفیر راځي او وایي زه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ سره میلاویږو، چې راغی تپوس یې وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ کوم ځای کې دی؟ وایي ورته یاره بار داسې دی ځنګل طرف ته وتېری نو دلته خو نشته. چې هغه لاړ او هغه باغ کې وکتل، عمر رضی الله تعالی عنہ د شګو په یو ډیري باندې ملاست دی او خولې پې باندې را روانې دي، او چې هغه سړی راغی ورته ودرېده نو هغه باندې روب د عمر رضی الله تعالی عنہ راغی. په هغه ځای کې محل نه و، څوکیدار نه و، اجازت غوښتل نه و، خو چې راځي په هغه باندې روب او یره پیدا کېږي. ولې پیدا کېږي؟ دا د دې د وجې نه پیدا کېږي چې په هغه کې دین و، په هغه کې تقوا وه، په هغه کې پرهیزګاري وه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو ځل راغی عراق ته، 3 ورځې ورته بازار بند دی، خلک روتې دي استقبال د عبدالله ابن مبارک رحمه الله له، هغه سره ملاقات کوي او د هغه لیدل غواړي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه سړی و چې علما هغه ته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي، په احادیثو کې امیر المؤمنین دی، لوی سړی تیر شوی دی. خلک روتې دي ملاقات له، چې مونږ دې ووینو ملاقات وکړو لاس میلاو کړو. هارون الرشید د وخت باچا دی، هغه ته ښځه وایي ته هم باچایي کې، ته په زوره باندې ځان ته خلک ودرې چې راشئ ما ته ودرېږئ، نوکران دي پیسې وله ورکې او چې د هغې د وجې نه تا ته ولاړ دي، که ونه درېږي د نوکرۍ نه یې ختمې. ته وګوره حکومت دې ته وایي په زړونو باندې حکومت کوي. عبدالله ابن مبارک ته وګوره خلک وله روتي دي او ټول بازار باندې، هغه چاته نه دي ویلي چې ماله روزه، هغه ته چې دا مقام میلاویږي او د باچا نه په بره باندې ځي. ولې ځي؟ تقوا ده، پرهیزګاري ده، د هغې د وجې نه دنیایي کامیابۍ چې میلاویږي دا هم په دین باندې میلاویږي.
چې دین کې دنیا کې ورته کامیابی د دین د وجې نه ملاوي کې، آخرت هغه خدا ده. نهایي خو بشارتونه الله تعالی ذکر کړي.